ایا عزیزانو خبره دا ځای ته نن ودرېدله موږ دا خبره همیشه کوله نن هم دا کوو چې دا د پنجابي د پلار وطن نه دی دا وطن پاکستان موږ ته نه دی راکړی دا وطن د 1940 بعد دلته د برشور د توبې و خلکو ته چا نه دی ورکړی دا د زراو کاله راسي زما او ستا د نکیګانو وطن پاته سوی وسایل ستا دی پر جنګ د پنجابي او د سندي دی د سندیانو ماضي وکیلان دیش پژ کینالو ته ودرېدو د دې ملک آرمي چیف د هغې افتتاح کړې وه په کومه ورځ باندې به زما او ستا وینه خوټکږي په کومه ورځ به ما او تا غیرت کوو په کومه ورځ به بیا ما او تا راوځو د ځان دفاع به کوو د عزیز خلاف ټوپک راخو د ورور سر ماتو به دې ورسره کوو د خپل واره سره پر یو پټ ګلۍ باندې دعوه کوو بدي کوو جنګ کوو مړې کوو د پنجابي سره په یوه پولو کلم ځکه باندې ما او تا جلسه جلوس نسو کولی د پارټۍ مرکزي صوبایي ضلعي علاقایي مشرانو د برشور توبه کاکړۍ ډېرو قدرمنو سپین ږیرو مشرانو ځوانانو ستاسو ټولو په اجازه باندې تر ټولو اول ستاسو ټولو راغلو قدرمنو شکریه ادا کوو چې په ډېر لنډ وخت کې د اختر په دې موقع باندې تاسو په ډېر لوی تعداد باندې د پارټۍ دې جلسیان ته راغلي یاست عزیزانو موږ راغلي یو دوه غرض مو راوړي دي یو دا چې په 8 فروری 2024 په عام انتخاباتو کې چې څنګه د توبې د برشور ولسونه و پارټۍ ته په ډېر اخلاص باندې بغیر د یو لالچ په دا غرض باندې چې پارټۍ به په قومي اسمبلۍ کې هم د دې وطن هم د ټول پښتون افغان وطن د ټول پښتون افغان ستره نمایندګي وکړي نو عزیزانو موږ د خپلو ولسونو اسال الله یاد کو د خپلو اتحادیانو شکریه ادا کوو موږ ځان ستاسو د دې اخلاص قرضداره بولو تاسو چې کوم باور پر موږ وکړئ موږ له تاسو دا قول کوو چې ستاسو د دې باور د ساتلو لپاره
پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي به لکه ملي شهید عثمان خان کاکړ د خپل سر قرباني به هم ورکړي. قدرمنو عزیزانو، موږ به راتلو ستاسو د شکریې دپاره، خو په داسې حالاتو کې رالو چې ستاسو ټول وطن دا د قبضې لاندې دی. ستاسو ټول وطن د الاټ کېدو هڅې روانې دي. ستاسو پر وطن باندې د لکونو خلکو پر دې خاوره زما او ستا د نیکهګانو چې پر سرونه یې دا خاوره وساتله په زراو کاله، زما او ستا د بچانو د راروان مستقبل د راروان د نسلونو چې کم وطن د ده روزي د ده مور نن چند کسانو ته الاټېږي. ایا عزیزانو، خبره دا ځای ته نن ودرېدله. موږ دا خبره همیشه کوله، نن هم دا کوو چې دا د پنجابي د پلار وطن نه دی. دا وطن پاکستان موږ ته نه دی راکړی. دا وطن د 1940 بعد دلته د برشور د توبې و خلکو ته چا نه دی ورکړی. دا د زراو کاله راسي زما او ستا د نیکهګانو وطن پاته سوی دی. عزیزانو، پاکستان زما او ستا په وطن جوړ دی. دا چې نن څه روان دي دا خطرناک حالات دي. نن خلک راولاړېږي، زموږ دا ټول وطن یو درزن کمپنیانو ته الاټوي. ستاسو تر مخ دا الاټمنټ پروت دی چې 1,23,500 ایکړه په خوله یادېږي چې دا څومره لوی وطن دی. دا د پنجاب د سایوال یو سید احمد راولاړېږي د ځان پر نامه یې الاټوي. دغسې د توبې ترغتو غره 1,19,000 ایکړه دا PMDC راولاړېږي و ځان ته الاټوي. د توبه کاکړۍ دا فتیت لري چې کومه مځکه ده، او د توبه څکزۍ د 1,02,340 ایکړه مځکه ده. دغسې په 2023 کې په کلا عبدالله کې یو الاټمنټ دی چې 90% برخه دا یې د چاینیز ته په لاس ورکړې ده، او د هغه رنګه 2 الاټمنټونه چې 1,22,200 ایکړه او دغسې 1,14,000 ایکړه یو د NRL کمپنۍ پر نامه، یو د PMDC پر نامه باندې دا الاټ سوي دي. آیا عزیزانو، خبره دا ده وطن چاته پرېږدو کې نه پرېږدو؟ دا خاوره چاته پرېږدو کې نه پرېږدو؟ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ دا وایي چې خوشحال د مسلم باغ دا حق نه لري چې دوی به په توبه برشور کې الاټمنټ کوي. خوشحال د مسلم باغ دا حق نه لري چې دوی په مسلم باغ کې د خپل عزیز مځکه الاټ کړي. دغسې که په توبه برشور کې د کوټې یو سړی 8,000 ایکړه مځکه الاټوي، دی په کوم اختیار باندې الاټوي؟
شوي دي دا لوکل الاټمنټ دی دا غیر لوکل الاټمنټ دی دلته خلک مجلسونه کوي موږ نه منو لوکل الاټمنټونه یو څوک به هم الاټمنټ نه کوي که څوک په کلاسیپلا کې کوي که څوک په دوکۍ کې کوي که څوک په ارنایي کې کوي که څوک په خانوزۍ کې کوي که څوک په توبه کې کوي که څوک په برشور کې کوي که بیا څوک په کلا عبدالله کې پښتون افغان دا الاټمنټ نه مني که خدای هم وکړي چې پنجابی خوا به دی سرکار خوا به دی فوج خوا به دی تر اوو غرو د واوړې موږ پښتونخوا نشو دا الاټمنټونه نه منو عزیزانو دا داسې پاڅون غواړي لکه څنګه چې په شپږو دریابونو باندې کینال باندې دا سیندې وکړي عجبه خدا ده اوبه د پښتانه دي پر جنګ د پنجابي او د سیند دي وسایل ستا دي پر جنګ د پنجابي او د سیند دي د سیندیانو ماضي وکیلان دې شپږ کینالو ته ودرېدو د دې ملک آرمي چیف د هغې افتتاح کړې وه دوی پر شا باندې لاړو د ولس زور امل شهید ویلی د خدای زور دی دا یوازې د وکیلانو زور سندي ورښکاره کړي دوی پر شا باندې لاړو ما او تا څه بلیا ولیو چې دوی له ما او تا په پوره پښتون افغان وطن کې په کروړونو یکړه مځک دا له دا ځای د بولانې نیولې تر چتراله پورې دا له ما او تا نیسي نو ما او تا د ملا ماته سي په کومه ورځ باندې به زما او ستا وینه خوټکږي په کومه ورځ به ما او تا غیرت کوو په کومه ورځ به بیا ما او تا راوځو د ځان دفاع به کوو د عزیز خلاف ټوپک راخو د ورور سر ماتو بدي ورسره کوو د خپل واره سره پر یو فوټ ګلۍ باندې دعوه کوو بدي کوو جنګ کوو مړه کوو د پنجابي سره په یوه کونو یکړه مځکه باندې ما او تا جلسه جلوس نسو کولی نو زما او ستا ده ملا ماته سي عزیزه عیسی الله ویلې چې موږ به کوتک راخو کوتک به نه راخو ټوپک به راخو د مسلم بار د خوشحال خلاف به ټوپک راخاستی د پنجابي په خلاف یې راخې د غیر پښتون سړي په خلاف یې راخې د پولیس په خلاف یې راخې د لویس په خلاف یې راخې د افسي په خلاف یې راخې د فوجي په خلاف یې راخې که دی راځي زما او ستا وطن راکوي زما او ستا وطن قبضه کوي د دوی په خلاف موږ هغو ټوپک راکړو مخ یې خلاص دی چې بیا هر څه کوي عزیزه سر به ورکړې ځان به لکه سپېلني اور ته به وراچې د کومه ورځې لپاره به ته ځان ورته اچې پر کومه ورځ به ستا دا ټوپک استعمالېږي د هغې ورځ ده عزیزه نن موږ دا خبره کوو موږ در سره ولاړ یو د توبې خلکو ته وایو د برشور خلکو ته وایو موږ د پاټۍ په حیث در سره ولاړ یو موږ تاسو ته دا وایو چې ټولې ضلعې د ضلعو خلک ټول پښتانه دا له تاسو سره ولاړ دي دا داسې نه ده چې نن به ستا مځکه لاټېږي سبا به کلاسیپلا خلاصه وي زیارت به خلاص وي ارنایي خو نن الاټ ده دوکۍ الاټ ده سماولنګ الاټ دی لوڼی الاټ سوی دی سبا به بیا ستا لورلی الاټي ستا مسخیل به الاټي ژوب به الاټي دغسې به ستا شیراني له تا الاټي د کور مځکه به ستا هغه دلته نه وي ته به په خپل وطن کې پردی ګرځې نو عزیزانو موږ تاسو دا وایو چې موږ په کار دی د دې خلاف یوسو دوی لګیا دي دا منصوبه بندي کوي موږ ورته وایو دا به نه کوې